ټوکه ټکاله شاید خان صاحب تاسو سره به چاپلا ټوکه ټکاله وکړي ته خو سړی بیا ډیټه کې تا واورېدو شکر دی زه پیر نه یم یعنې زه به دې وختي ډیټه کړې وم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. شاهد خان شاهد یم د پریاد ټي وي نه. تاسو ته معلومه ده څو ورځې وړاندې هم موږ دلته یو پروګرام کړی احساس کالونۍ کوم چې د نوخاري روډ نه مخکې نوخار چونګي کې 2.5 کیلومتره فاصله کې دی د نوخاري روډ نه احساس کالونۍ چرته چې 5000 روپۍ پلاټ ملاویږي فی مرله. جماعت، مقبره، مدرسه، سکول، پارک دغه سہولتونه پکې موجود دي او د غریبانو لپاره یو افر دی محدود موقع ده ترلاسه کولی شي په بیانه باندې پلاټ انتقالي ځمکه ده. عدنان بھائی زموږ سره ولاړ دی. تاسو ته معلومه ده چې عدنان بھائی د سوشل میډیا یو سټار دی، یو نوم لري، شهرت لري. هغې د غریبانو لپاره د هڅه کړې ده چې په دې ګران وخت کې پارزان قیمتونو باندې دغه پلاټونه تاسو ته ترلاسه کوي. عدنان بھائی پروګرام کې ارته راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه، شکریه شاهد خان صاحب. یو ځل بیا عدنان صاحب 5000 روپۍ مرله ده انتقالي د ځمکه. بالکل انتقال هر څه کلیر دی. تاسو خو مې مخکې پروګرام کړو ماشاءالله د هغې سره زموږ ډېر زیات کسټمر راغله، خلکو انویسټمنټ وکړې او تقریبا چې 50% زموږ ځمکه الحمدلله هغه ډیلیور شوې ده او خلک اوس هم را روان دي. تاسو کتلی شئ کسټمر را روان دي. عدنان بھائی کم سہولتونه پکې موجود دي؟ ما خو یې که تاسو کتونکو ته ووایو نو بهتره وي. تاسو خو مخکې هم پروګرام کې چې کوم دی ویلي و دي خپلو کتونکو ته چې په دې کې دا سہولیات موجود دي، خو زه به ورته پیره بیا هم ووایم په دې کې زموږ سره جومات هم شته، مدرسه هم شته، په دې کې پارک شته، په دې کې چې کوم دی سکول شته، په دې کې زموږ سره چې کوم دی ډسپنسري شته، یو پرایویټ سکول زموږ تقریبا 1.5 کنال کې زموږ دی کې هیډ آفیس روان دی د دې کالونۍ. نو هر څه ګیس بجلی پکې شته، د ټولو نه پلس پوینټ هر کله چې یو سړی یو ځای کې کور جوړوي نو خوا او شا کې چې کوم دی د هغې ګیس او د بجلی معلومات کوي. هغه ګیس بجلی هم پکې شته، لارې هم ورته غټې دي، مین روډ هم ورته نږدې دی، هر سہولت ورسره آبادي مو سره خواته شته. 2-3 ټاونونو په منځ کې دا ځای دی او موږ داسې ریټ لګولی دی چې موږ 80,000 روپۍ ریټ لګولی دی. موږ اوس دا ډیسایډ کړې ده چونکې زموږ تقریبا 50% زموږ پراپرټي هغه ډیلیور شو، خلکو واخیسته. الحمدلله ستاسو دغه ویډیو سره زموږ ډېر ښه کار وشو. نو اوس موږ دا وایو چې دا ریټ موږ سیوا کړو. نو ملګرو په متفقه فیصله باندې به چې کوم دی کیدای شي د هفته نیمه کې ریټ هم سیوا کړو، هغه به هم تاسو ته ښایو کتونکو ته چې ریټ سیوا شوی دی. خو بهرحال اوس هم 50,000 روپۍ مرله دی. نو ګولډن چانس د هفتې نیمې خبره ده چې څومره زر راغلی انویسټمنټ مو وکړو، بیانو کې خپل پلاټ قبضه واخلئ، ترلاسه کړئ. کتونکو بالکل تاسو ته معلومه ده څو ورځې مخکې هم ما پروګرام کړی، دومره کار نه شوی، کار ډېر په تیزۍ سره روان دی. کولی شي هغه ورونه کوم چې د غربت سره مخ دي او د خپل کور خواهشات لري په دغه ګرانې دور کې 50,000 روپۍ مرله یو ټاون دی احساس کالونۍ په نوم باندې. عدنان بھائی دلته موجود راتلی شي، دوی سره ټیک ټاک هم کولی شي، عکسونه هم ورسره ایستی شي. د دغې وخت نه فایده والی زر تر زره د خپل کور مالکان جوړ شي دي کې څه فراډ نشته، دوکه نشته ده. انتقال شرط دی چې انتقال به پکې او پیسو کې کمی پیشي کولی شي. بالکل یو سړی راشي نن سبا تاسو ته پته ده شاهد صاحب خلکو سره پیسې یک مش نشته، یو سړی راتلی شي میاشت 2 ټیم هم ورسره کولی شو، دغه پروا هم نشته. غریبانانو دپاره پکې دغه سپیشل آفر دی، اوورسیز دپاره چې کم دی هم سپیشل آفر دی. خیر دی چونکې مسافر دي اکثر زیات په تنخواه باندې، نو مسافرو سره هم به سپیشل ډسکاونټ وي او سپیشل رعایت به وي سره په پیسو په ټیم کې او بهترینه موقع ده. جي زه به تاسو ته یو خبر وکړم، زه د خپلو کتونکو ته یو خبره کول غواړم. 50,000 روپۍ باندې نن سبا اسم نه کېږي. نن سبا په یو موټرسایکل کېږي، په هغې موږ یو مرله ځای ورکوو. 15 مرلو ستاسو 4 لکه روپۍ راځي. په 4 لکه روپو په 5 مرلو کې تاسو ته د نکاسۍ سیسټم شته، روډونه درته شته، جومات دومره سہولیات درته شته، ګیس بجلي ورته شته. دلته پکې باقاعده زموږ اوس انشاءالله کورونه هم سټارټ کېږي چونکې هغې باندې هم کار به اوس شروع شي، نو آبادي به هم پکې شروع شي. 50,000 روپۍ باندې نن سبا اسم نه کېږي، تاسو ته یو مرله 50,000 روپۍ ملاویږي. بهترینه موقع ده. زم دا پښتانه دی راشي دا ځای د لومبي وګوري، معلومات د زګیو کې د انتقال د هر یو څیز هغې نه بعد ځان مطمئن کې را دي شي. زه په خپله دلته ناست یم، یو سړی و چې زه غریب یم زما سره پیسې کمې کوزي دي، بالکل مخکې وروسته مو سره کولی شم، هېڅ پروا نشته. موسټ ویلکم ټولو ته چې کوم دی راشي. انویسټران زموږ سره پکې دي، زموږ سره ډېر کسټمر داسې دي هغه ډېر کمزوري غریبانان دي، هغوی له موږ ورکړی دي. هر ترتیب مطلب او مقصد مې دا دی چې زه تاسو له ځای درکړم، ځای ډیلي ورکړم. بس مننه. بالکل کتونکو څنګه چې عدنان بھائی وی 50,000 روپۍ پی مرله په دې وخت کې او معیاري ځای دی، د روډ خوا کې دی، د نوخاري روډ نه 2.5 کیلومتره فاصله کې دغه
کالونی موجود د احساس کالونی. عدنان بھائی تاسو همیشه په سکرین باندې خلک خندولي نو غواړئ نه چې په د اخره کې یو ټوکه ټکاله وکړئ؟ نه ټوکه ټکاله شاهد خان صاحب تاسو سره به چاپلا ټوکه ټکاله وکړي ته خو سړی بیا ډیټه کې تا واورېدو شکر چې زه پیر نه یم یعنې زه به دې وختي ډیټه کړې وم. نو بس ټولو ته خو به یو میسیج ورکړم یو اصلاحي خبره به وکړم چې د یو بل ډېر زیات سپورټ کوئ د یو بل سره مرسته کوي کوشش کوي د یو بل خپې مه وخې ځکه چې کامیابي او رسوایي دا د الله په لاس کې ده نو د چا په حسد او د چا په جیلسۍ باندې د چا په بغض باندې څوک خرابېږي نه. خپل نیتونه ټیک کې کم ملګري ښه روان دي هغه سپورټ کوي کم ملګري کمزوري دي د هغه هم سپورټ کوي زړه صفا ساتئ انشاءالله الله به مو نه خرابوي الله به مو هر کار سموي. زما د طرفه د خپلو کتونکو ته یو اصلاحي پیغام. بالکل عدنان بھائی ډېر ښکلی پیغام ورکو. زمونږ د پښتو په کلچر معاشره کې اکثر چې زمونږ یو ورور دوست رشته دار مخ پړوان دي ځینو موږ د هغې خپې وو. عدنان بھائی یو ډېر ښکلی پیغام راکو موږ ټولو ته چې د یو بل سره حسد مه کوئ کینه بغض مه کوئ چې سم کې الله کې د الله نه امید ساتئ. 40 جربه ځای و په ختمېدو د ډېر لږ پکې پاتې دي پلاټونه که کم ورونه غواړي ضرورتمنې د خپل کور مالکان جوړیږي. عدنان بھائی نمبر یې په سکرین ښکاري دوی سره رابطه کولی شئ. د دې سره ما شاهد خان شاهد له اجازت راکوي. الله په امان.